يفرحوه وخير مما يجمعون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر لي واختر لي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. درود شريف شخص اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم مسلمانان، ډیر عظیمه د خوشحالۍ موقع ده چې د الله تبارک وتعالی په کور کې د رمضان مبارکه میاشت کې او بیا په آخري عشره کې او بیا د ختم قرآن په موقع باندې الله تعالی موږ او تاسو جومات ته د حاضرۍ د مجلس کې د ناستې توفیق راکړي. وما توفیقي الا بالله. زما خپل توفیق نشته چې زما د ګناه نه ځان بچ کړم یا به د نیکۍ یو کار وکړم. که ما نه د ګناه نه بچ کېدل کېږي یا د نیکۍ یو کار زما نه سرزدي نو دا د الله جل شانه په توفیق باندې. لا حول ولا قوة الا بالله. د ګناه نه ګرځېدل نیکۍ ته راتلل دا محض د الله جل شانه په توفیق باندې کېږي. او د دې توفیق په وختونه الله تبارک وتعالی موږ او تاسو ته ښوولې ده چې ما نه توفیق وغواړئ. د قیامت په ورځ باندې چې کله د منافقان مسلمانانو پسې روان وي، دوی سره د ایمان نور نه وي، مسلمانان په رڼا باندې روان وي، مسلمانان باندې لږ مخکې شي، دوی به آواز وکړي: انظرونا نقتبس من نورکم. موږ ته لږ انتظار وکړئ چې ستاسو په دې رڼا باندې موږ هم درشو. هغوی به ورته وایي چې نه، واپس لاړ شئ، فالتمسوا وراء. د دې ځای ته په شا لاړ شئ، دا خو د دنیا نه ځان سره دا نور راوړل، دلته خو دا نور نه میلاوېږي. نو مؤمنان مسلمان چې راغلي هغه نور پټ شي، مؤمنان مسلمانان به وایي: ربنا اتمم لنا نورنا. ای زموږ پروردګاره، زموږ د نور کې پټ دا کار دی. اوس د هغه ځای د نور تامېدل دا بصري ده د الله جل شانه په توفیق باندې. دلته کې چې انسان نیک کار کوي دا د الله جل شانه په توفیق باندې کوي. نو چې کله د منافقانو دا حالت سړی واوري او منافقان لګیا دي په قرآن مجید کې چې کوم دی نو د بدن راولي او د قرآن مجید تحریفات کې یو قسم لفظي تحریف کله معنوي تحریف د یهود خاص کړ. نو الله جل شانه د مؤمنانو دعا نقل کړې ده چې هغوی وایي: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ای زموږ پروردګاره، زموږ زړونه کامله کړي پس د هدایت زموږ نه، چې تا موږ ته هدایت وکړو نو زموږ د زړونه د هدایت نه پس مه کاږه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. موږ ته د خپل جانب نه رحمت راکړه. نو مفسرین لیکي چې دا رحمت توفیق د الله تعالی چې خدای پاک موږ ته نیکۍ توفیق موږ ته راکړي. نو په دې توفیق چې څومره زیات شکر وباسو، الله تعالی مزید توفیق راکړي. لئن شکرتم لأزیدنکم. الله تعالی وایي: دا زما د نعمتونو شکر وباسئ
زبق کې ډالې اضافه الحمدلله ثم الحمدلله چې الله تعالی انسانان پیدا کړي او مسلمانان پیدا کړي او حضور صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړي او په توحید راکړي مبارک میاشت کې د روزي نسل او بیا د تعارف او بیا د ختم کې شمولیت توفیق الله تبارک وتعالى راکړه په دې باندې لاک شکر وکړي چې الله په دې قابل نه و دستا فضل دستا احسان دې سعادت په زور باندې نیس تاسو بخښه خدای بخښي چې څوک په خپل کې خدای راځي ته دې په دې په بزرګ دان حاصلې په دې بابا الحمدلله ورونو دا د څه په برکت لري د قرآن د ختم مبارک مجلس دی او قرآن کوم شان کتاب دی قرآن شریف کې الله تبارک وتعالى په خپل دې شان بیانوي دا داسې عظیم الشان کلام دی چې د رب العالمین د طرف راغلی دی او نزل به الروح الامین جبرئیل امین راغلی دی او بیا د جبرئیل امین صفت کې چې جبرئیل څنګه فرشته ده ذی قوت د طاقتور فرشته ده که کافرانو وي چې د قرآن راوړي چې د قرآن چې چاغستې دي او ځان یې پکې راته بدل نه راوستي نو الله تعالی وایي چې نه ذی قوت طاقتور فرشته وزر په سمورو کې سبانه وکړي قرآن سورت د لوط علیه السلام وکړي او جنت په اسمان ته ورسول او دا کنه ورته تاسو کول په فرشتي د الله تعالی طاقت ورکړي الله تعالی وایي نه د دې تاسو کارستي نشي ذي قوت او عند ذو العرش المكين عرش على الله من جاموس د دې لویه مرتبه ده دا خیانت کړو نه لویه مرتبه ده ذي قوة عند العرش المكين ثم أمين او دا ذکر امانت دار د خپل وخت دی خیانت نه کوي چې ګرځانه په دې شامل کړي او بیا چې چاته راوړي دا چې پیغمبر اسلام الله تعالی وما صاحبكم وما هو على الغيب وما صاحبكم بمجنون وما هو على الغيب بضنين استاذ کمتر لیوانه هم د دې چې تاسو د لیوانه د سبا کې چې د دماغ خراب شي چې زموږ د دې سما شپې ته مو دا دې سمې شي کول یو الله باندې څه تا خو دې لیوانه خبرې کوي دا الله چې د دې لیوانه هم د دې وما هو على الغيب بضنين او دې د غیب په خبرونو چې الله دې شامو دې ته جنت او دوزخ په حالات کې بیان کړي استاد مبارک د راځو په زمانو کې شکرې دې ته کوي په غیب سره دې تعلق دی دا استاد په دې کې درازي استاد عقل خوشته کړه استاد دې عقل د خارجي رڼا ضرورت هغه خارجي رڼا څخه هغه واحده د دې د غیب په خبرو بخیل نه دی په باندې کې مخ نه دی کړی استاد دې څه کړی کړی په اساس کې قرآن د شان الله تعالی په قرآن کې خپل بیان کړی او بیا نبی کریم علیه السلام په حدیث مبارکه کې ارشاد فرمایي چې فضل کلام الله علی سائر الکلام دا الله تعالی د کلام فضیلت په ټول کلامونو باندې داسې دي فضل الله علی خلقه لکه څنګه چې د الله فضیلت په مخلوق باندې دي څنګه چې الله جل شانه د مخلوق نه غوړه دي تاسو د الله کلام د ټول مخلوق د کلام نه غوړه دي چې په دې مجلس کې تاسو خوشحالي او فرحت محسوس کړئ د خوشحالۍ اساس دا د نبی کریم علیه السلام په کل شی شرف د هر څه لپاره یو شرافت دی یو بهتري ده یو غوړوالی د فخر قابل څیز دی وبهار امتي وشرفها القرآن او زما د امت د فخر څیز او د شرافت څیز د قرآن مجید قرآن شریف کې وایي الله یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور اے خلق تاسو د الله تعالی د طرف خاص درک د طرف موعظه راغی نصیحت راغی دا قرآن مجید یو بهترین د نصیحت کتاب څنګه چې یو مهربان مور او مهربان پلار خپل بچی ته د خیر خبره بار بار کوي صبر باندې روانېږي چې بچیا د دې خیال دې ساته د بیت خیال دې ساته ناکار خلق سره په سیټ باندې کېنه ناکار خلق سره په باندې پیار نشي گزاره کرا جګ جګړه وکړه دا خبره د څورو ساتشي نه مور خپل وته خبره کوي دغه چې قرآن مجید د نصیحت کتاب دی بار کله چې کومه موږ تاسو ته قرآن مجید کې الله تبارک وتعالى د شو امتونو کیسې بیانې او کله چې د ترغیب لپاره د امتونو د نیکانو خلقو واقعات بیانې چې ګورو د پلانو امتیانو د خپل پیغمبر خبره منل الله ورته مقابل او کله دا هغه خلقو د نافرمانو کیسې ذکر کوي تذکیر بأمر تذکیر
تذکیر بآلاء الله دا الله تعالی په نعمتونو باندې نصیحت کله کله قرآن شریف کې او کله کله الله تبارک وتعالى په قرآن مجید کې تذکیر کوي په نعمتونو باندې په عذابونو باندې چې ګورې تیر شي امتونو سره دا چې په زما خبره نه ده باندې زما په خبره دا مقبره بیا الله تبارک وتعالى نو حدیث باندې سي ته کوي چې دا نو علی ځان ته په تبارک الله سره وږي جزاء لمن كان كفر دا هغه چا د وجه کې تبارک چې چا ناشکری کړی شي او هغه چې ناشکری دي چې شي ولا حضرت نوح علیه السلام چې نوح علیه السلام الله تعالی يرد لا تزرع على الارض من الكافرين ديارا ازما فرمانگار پر مقصد سبق یو کافر استوګنهم پرېږدي انك ان تدرهم يضلوا عبادك خدای کله ته پرېږدي د دې وستا بنديان گمراه کوي ولا يريد الا فاجرا كفارا خدای دې چې کوم پیدا کیږي نو فاسقان فاجران کوي اوس ذهن کې راځي چې نوح علیه السلام ترا څخه په جلوس په خلق او فاسقان فاجران دي نه پس الله تعالی ورته ارشاد فرمایي چې نوح علیه السلام انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بس تو ایمان داری بلی کیا چې کوم راوړي دي هر نو د باندې ایمان داری بس ته دې باندې نام وکړه نو هغه سمڅه کوي چې خدای پاک یو استوګر د کافر په مخ د ځمکه پرې نه دي په ساده په دنیا باندې الله تعالی عذاب راوستو او کفار مکمل ختم کړل صرف د نوح علیه السلام اسکار بچي او مؤمنان یو څو کسانو بچو په قرآن مجید نصیحت ته یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور او دا د زړونو د بیمارۍ لپاره شفا زړونو کې څه بیمارۍ پیدا کېږي حسد دی کینه ده تکبر دی حالت او لالچ دی دا باطني بیمارۍ دا د زړه بیمارۍ دي چې څنګه الله تبارک وتعالى زموږ او ستاسو اسلام دا قرآن مجید په دې ظاهري چې څنګه په آیاتونو باندې حکم کوي دا موږ سره باندې درشي استاد څنګه راځو دا په خپل ځان باندې دا واچو چې دا باندې په څه ډول دا باندې واچو چې څه دا د باقاعده نبی کریم علیه السلام باندې تکلیف راغی په ماسوده دا آیاتونه شکر په ځان باندې راغله دا امت تعلیم دی الله تبارک وتعالى کوي دا قرآن مجید د ظاهري جسم لپاره شفا ګرځولې ده د هر مرض لپاره په قرآن مجید کې شفا او خاص کر د زړه بیمارو او بیا باطني بیماری چې کوم دي هغه حبس دی ګندګي د زړه کینه ده بغض دی حسد دی غرور دی تکبر دی عجب دی هوس دی لالچ دی وداخلاتي ده څومره خراب مضمون صفات چې کوم دي زړه کې پیدا کیږي هغه ټول په قرآن مجید شفا څنګه شفا ده دا یو فرض دا رمضان نه لګای حتی د شیخ مفتی محمد حسن سے علی فرمایي چې تعلیم الدین امام غزالی سے یو کتاب دی هغه انسان دا کتاب واخلي یو چپټر دا مطالعه کتاب دی چې ته په لوړ ورته نه بس تا مارو کا واپس واخله نه دا یو چپټر کې کوم دی دا اخلاق مذمومه خراب هونه دا اخلاق ته یو وګوره او بیا په ځان باندې لاګو کړه چې د نیمت بیان دی ما قرآن مجید کې ولوستل چې ولا یغتب بعضکم بعضا تاسو دې یو بل نیمت څوک نه کوي ذكر الغيبة صبر كلامي أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه دبر رخى وتسق أخرى والجسد بحنا فريد هذه الغيبة دبر رخى فريد تبني نزام ساتي وليه أختار الشيخ سيقول يا أختار ده كتاب سر ده شيخ تقولي أو تختار زاني ده تقولي جبابا يأختاري الغيبة صبر فريد بيجي أختاري رشي وكان مكمل الغيبة زان خلاص شو بدر بدر لكن وبس كوشا उसमें चैप्टर बताओ वो चैप्टर के कम लेके सब आगे होगा बिना पंपन को आशा पर इसपर वजूद बानी आगे इतराई का कि मासूम अंदरों का मतलब यात्रा की ज़ारो साथ वो एक लेकिन प्रिय ये हुआ है तो बड़ा ताई बड़ा हुआ इधर तभी तरीका दसवां आता है ताज़ी दसवां पार्टी राजी और दाचा सा तो फराम बनी चिकन ने तो तकरीबन 300 मज़ामी का अल्लाह ताला ज़िक्र करते ये आकीदा بدأ شيء عقيدة تستا عقيدة التوحيد لي استعبد النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا في نبران عليه السلام فبارك الله يقين كذا حق وسجود المخلوق ده استعبد الله عليه يسكت الله التوحيد بس لا إيماني كذا همسه يكي تاني تنها الله خالق ده تاني تنها الله مالك ده تاني تنها الله رازق ده تاني تنها مدبر ده طول نظام يا الله جل بدي سرا سرستا سوي
دا عقیده باندې چې پیغمبران ټول حق او سچو یو لاک صدی زره کوم بهش پیغمبران علیهم السلام الله ته باندې دي دا حق او سچو دي کما حقه دا دعوت او تبلیغ حق ادا کړی دې په چې کوم نه دا الله ملائکه منل جنہ ملائکه مقرر کړی دي نوراني مخلوق دي او د ستر کې راځي کړي نه فرمانی دي نه کی او په مختلفو امور باندې الله تبارک وتعالى مقرر کړی دي فرشتو په اړه کې باندې انسان اور ازلی کتنی کتابونه باندې وایي انساني ایمان باندې چې الله تعالی څلور د پاسه سم کتابونه دا نازل کړي دي مخلوق د اصلاح لپاره څلور وخت آسماني کتابونه او اصل صحیح دي باندې ایمان لري او باز باندې ایمان لري چې د مرګ نه پس ژوند چې کوم د حق دی سره وزن د ژوندۍ حساب او کتاب دي دا عقاید وي خیر او شر د الله تعالی د طرف نه باندې اجتماع عقیده د انسان درست شي دي پس بیا عبادت بیا په عبادتو کې روزه روزه زکات حج دا غټه عبادت دي ظاهري او موقت دي لپاره وختونه مقرر دي او بیا د دې علاوه سمیر اشکندی د مسلمان د عبادت دي ابي رضی الله تعالی عنہ یو کس تاسو کې چې دا څومره عبادت کوي په 24 غنټه عبادت کوي په 24 غنټه کې تاسو خوراک سکات یو د کېدل کوي په وړاندې نه کوي موږ په ډول حوالو خپل پوره کوو خو چې هغه په خپل نبی په طریقه باندې کوي الله تبارک وتعالى غوښتل عبادت دي په عبادت دي په دې نه قرآن باندې پاس کې چې تاسو عبادت وکړئ طریقه باندې هغه کې بیان دروي اعتدال به پکې دا نه چې دنیا نه بس ته ګوښه نشي چې هغه ټول دي د دنیا ټک کار نه کوي ته عبادت تا کار وایي او دا به نه کوي چې بس دنیا په څیر لګي اوس به پر خدا عبادت ته پر خدا اعتدال دې پکې او وخت کې دا رهبانيت په اسلام په اسلام کې رهبانيت نشته د دې مضمون د قرآن باندې د عقاید او تصحیح عبادت دي بیا عبادت او تصحیح کوم نه معاملات دي قرآن باندې زموږ اصلاح کې ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم راشوي قرآن تعالى خرج من انتهاء درست لار بدل لار او پاسا باندې په دنیا کې کامیابی شي او آخرت کې هم ته هغه منظر مقصود ته باندې رسېدي شي نو معاملات باندې دې اصل خاصه په عشره یوم سابق من صدقني كل كم معاملات اصل خاصه د مسجدونو د تجارت د دکانداري شو زمینداري شو راغور په معاملاتو کې راغله دې اسلام قرآن باندې زموږ تاسو کې بیا نبی کریم علیه السلام په خپل مبارک او احادیثو کې دغه وضاحت کړې ده قرآن شریف کې الله تعالی لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ایبا بنانو دیو بالمالونه په ناجایزه طریقو باندې مخوري ناجایزه طریقې سړي ولا کول دي د بل باندې په الله باندې راځي تاسو چې کوم د بل باندې په زور باندې قبضه کولی د بل په دې باندې ټول خجول دي د بل په کور باندې قبضه کولی چې ځان نشه باندې وګړه ډیر مسلمانان داسې دي کمزوري زمين په دې لاره کې وځه بس د بيزوري باندې واه د مظلوم کې زور نشته د زور یو خام نشته تاسو زور او خلق الله تبارک وتعالى باندې کړی او چې الله راځي چې دې تاسو خلاصو دی ورانه بیا دغه باندې وخت په وجودونه ډیر زړه تکبر کما اولاد ولا الله ډیر ورته چې ډیر انتهایی تکبر کړه ولمن اشد منا قوه اذا مونږ ولا سلطه طاقت کې سیوای الله تعالی کا وکړي اولم يرى ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه دې د پټه نشته چې چا پیدا کړی هغه دې نبی زړه په طاقت کې مضبوط دی هغه یو کس خبر کوله وي اجي څه درغای راځه چې څه دی او په بیمارو وي فریاد وکړه ایسو کلیوالو څنګه چې به دوه چې سره واسه وي د زور نه مزه کچاو واسه او اکید چې تاسو ته کولاو شي چې د الله جل شانه د زور څوک دی خو زموږ د ځل کې دا خپل د الله تعالی نشته دا یا نشته چې موږ په مظلوم باندې زور کوو ځکه چې د ورو حقوق نه ادا کوو ځکه چې کله د الله تبارک وتعالى ټول عبادت چې د الله تبارک وتعالى خپل د زموږ په زړونو کې شته نو ما اسکو چې قرآن پاکي معاملات موږ تاسو ته بیان چې تاسو معاملې او سره په کومه طریقه کوئ دا هغه ستر خاصه عموما بیرې د جلال شي پروګرام سره کسان ته کوم ته چاپیش او د دلالت په ورته ماته لا په ورته هدا په سیوا د وخت ته لا په سیوا هغه کې راغله دغه زموږ نه چې دا دلالت هغه خبره وکړو دا خبره دا زموږ نه چې دا په دې باندې خاص کو او دې دې سره کسان په شي په راو نه بس دا ورکړي دا بس دا نه په سیتا دا خدای خدای او دا خدای دا
حالانکه دا حرام ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې بیا چې کوم د باهمي رضاوندۍ د اغوستونکي او د خرڅوونکي په باهمي رضاوندۍ چې کوم بیه وشي نو هغه جایز وي. او که ته داسې په بل پرشرایز کې یو بل باندې یو ورور به رااچوي او چې کوم د کسان ورپسې راولي او چې وایي دا دې ما راواله خامخا نو دا خو به یې کېږي او دا به خدای هم درته بیا خیرې کړي هغې نه به مجبور شي تا نه به یې درکړي. نو د بیې اغوستلو خرڅولو طریقه نبي کریم علیه السلام ښوولې. نبي کریم علیه السلام بازار ته تللی کتل به یې پیغمبر علیه السلام صرف د مسلم پیغمبر نه و، سیاست یې باقاعده کړی دی، حکومت یې کړی دی، پیغمبر علیه السلام سوداګري کړې ده، ویزې یې سرولې دي. بازار ته راغله دا پټ مبارک یې داسې ښکاره کړه دا لاس او د هغه په یوه واشه کې لاس ور ومانډه د لاندې نه به واخله دا کړو. نبي کریم علیه السلام اصل دی داسې دي چې دا باران ویې لامده کړي. نبي کریم علیه السلام دا ور جدا ولي ولا به جدا ولي نو بیا به خلکو ته پته لګېده که دغه یې نسته که دا یې نسته. او ویې فرمایل من غش فلیس منا، ته مسلمان چې دوکهبار او دوکه یې وکړه نه یې دوکه وکړه ملاوټ یې وکړه دا زما امتي نه دي. نن الله تعالی دې باوجود کې مسلمان هر سیز کې چې هر یو سیز کې ګډوډ دی، هر یو سیز کې چې کوم دی نو هغه ملاوټ دی. په معاملاتو کې ملاوټ دی، په اغوستلو خرڅولو کې ملاوټ دی، په خبرو کې ملاوټ دی. هغه منافقت باندې عملي منافقت دا زموږ استادانو په زندګۍ کې راغلی دی. دوی قرآن مجید ته کېناستل، د علما کرامو د قرآن زده کول او بیا په دې باندې عمل کول. قرآن سره د دې لپاره نه راغلی چې بس امام صاحب په تراویح کې ولوسته او زموږ خبره خلاصه شوه. نه، قرآن مجید الله تعالی د عمل لپاره رالېږلی دی. او کوم قومونه چې دا سینې سره لګولې وو د هغې حال وګورئ بیا الله تعالی کوم ځای ته ورسول. حضرت عمر رضي الله تعالی عنه وایي كنا أذل الناس فأعزنا الله بالقرآن والإسلام. موږ د ټول مخلوق د ذلیلترین خلک وو که موږ چې حکومت کول نه غوښتل که چې موږ په اسلام باندې او په قرآن عمل شروع کړو موږ الله تعالی عزت راکړو. او که چې موږ قرآن او اسلام پرېښودل په نورو څیزونو کې موږ عزت طلب کول شروع کړل موږ به الله بیا ذلیله کړي. هغه وخت کې مسلمان قرآن پرېښوده، قرآن مجید یې پس شا وغورځاوه نو موږ ورڅه خوشحاله شو. دا خوشحالي او چین راحت الله تعالی په دې دین کې ایښلی، په ایمان کې ایښلی. او د دې لپاره دا مختصر مکلف وایي د مثال باندې خبره زیاته زیاته په سمجھ کې راځي. یو ملګري مثال بیانوه، اصلا طبیب باندې ملګري ډېر ښکلي ښکلي مثالونه بیانوي. یو سړی ګاډي کې ناست دی، سټیرینګ باندې ګاډي ورسره ټول خالي دی، مخکې روان دی، ډالر والا مخې روان دی. وایي ما ځان سره کېنوه، ته څه یې؟ وایي زه ډالر یم. وایي ته به څه کوې؟ ما زه چې در سره فرضي بدلېږي. وایي زه به کېنه سیټ خالي دی، پلان کې ځان سره کېنه. مخکې چې لاړم وایي عهده ولاړه ده. وایي ما ځان سره کېنه ته څه شې؟ وایي زه عهده یم منصب یم چې زه ته ملاو شم نو بس بازي به دي بیا که روپۍ به وي او هر به چمچمې به وي او ستا بازي به یې اخلئ. وایي هغه ستا زه رښتینې کېنه مخکې چې لاړه روپۍ وه ته څه شې؟ وایي زه پاکستانۍ روپۍ یم. یو ته به کار دی نو ځکه څه چې به په کار شي هغه کېنه. مخکې بل یو کس پټکي والا بوډا ضعیف کس ولاړ دی او د ما ځان سره کېنوه. وایي ته څه شې؟ وایي زه ایمان یم که نه زه به په قبر کې پکارېږم په حشر کې به پکارېږم ته دې چې جنت ته به دې ورسوم. ده ورته ویله ډېر ښه دی او ډېر مې خوښ دی خو سیټونه بس بند دي ستا ځای نشته راسه. وایي مخکې چې لاړه پاټک راغی، پاټک لرګی داسې ولاړ دی ورته وایي ته څه دي؟ وایي داسې زه به که نه. وایي تللی نه شي تا سره فرمټ. وایي ما سره ډالر دی، ډالر به زه ورسره وکړم ته نه چلېږي. هغه ورته وایي عهده راته مخې ته شو، زه عهده یې وکړم. وایي ته هم دومره نه چلېږي. روپۍ ورته وایي هغه وایي ستا باندې ځای نشته. وایي دلته به اخر چلېږي څه؟ وایي دلته به ایمان چلېږي. وایي نه زه کار دی تا به جوړېږه ما خو دې ځای کې یو څوک مې پرېږده راوچتم هغه خو نه بس اوس هم په څه نشته، اوس د مقرر د دا ځای دی هغه به اوس ځان تیاره بل د دنیا دغه نه غوندې مختصره غوندې وخت دی. په دې کې قرآن سره مینه پیدا کول، قرآن باندې عمل کول، قرآن ښکلول، قرآن راغستل، قرآن ته د مینې او د محبت په نظر باندې کتل او اهل قرآن سره مینه ساتل، علما کرامو سره، طلباو سره مینه ساتل. دا علما حفاظ چې کوم دي د اسمان ستوري دی یو قسم. او الله تبارک وتعالی د دې په توفیق او برکت باندې د قومونو عذابونه اوچتوي. سهار وخت وي
وګرځا سره وګورئ او دې پاسې دې د قرآن مجید دور کې پښپا کې آزاد راوړل زموږ په دې کې زموږ په علاقه باندې د دې حافظانو د دې طلباو د دې په برکت باندې الله تعالی عذاب وچته نو ورته واسطه دې د قرآن مجید سره مینه ساتل محبت ساتل او د دې محبت نه بس بیا دا په خپل عمل کې راوسته چا سره خپل ضرور حق دی هغه ورکول قرآن مجید واضح الفاظ دي چې الله تعالی په بندیانو حقوق نه معاف کوي الله تعالی خپل حقوق په تبع کوي په بندیانو حقوق ادا کول دا په ستاسو ذمہ باندې لازم دي مثال اسلام ته الله تعالی باندې ذمہ باندې حدیث مبارک دوست مثال اسلام ته الله تعالی چې موسی کلیم الله خپل امت ته ووایا چې یو کارو کې بس یا الله څه کارو کې دې ول حقوق دی ادا کړي بس زما ته خیر د خپل حق معاف یا اله العالمین کو اصلي بڑی چې دا حق لاندې کړی هغه بڑی الله جل شانه وتعالى ارشاد فرمایي جزاء حي لا يموت زه ته دې په بابا درس باندې راځي کی الله دې څنګه راځي کی چې کوم زما حقوق پابال کړی دا یو تلافي دی کی موضوع ته قضا شي فرض مصرف دې مسکی روکي ته قضا شي روکي دي سي او دا څه کول چې دغه په دغه کې په وس کې هغه کوي او چې کوم د چا حقوق کې دي موجوده اخلاقي جنبي لري د هغه حالت کتاب الفرض ای پوری انو باندې استغفار کې توبه وباسي او د زړه نه دې شي چې خدای پاک ما غلطي کړې ده او خدای پاک ما معاف الله تعالی چې زه راضي کوم زه راضي کوم د دې په اجازه په دغه مظلوم ورو دغه په آخرت کې راضي حدیث مبارک کې راځي چې قیامت فرض به په میدان حشر کې مظلوم دا ظالم دی ګریوان ته لاس جوړي او اخی به چې راشه ماته په خامو مخکې الله سره پېښ او زمانه حق چې یې مسته ورو هغه په وایي چې ما سره وخت څه شي دا سبب دی چې د جګړې په دوران کې یو مهال ښکار شي نو خسته مهال دا خپل جګړه پرې دی او هغه په تماشا وځي چې دا چاري او الله طرف نه وایي چې پرشتي په ذریعہ چې دا هغه چاري چې نن خپل ورته خپل حق باندې إذا مظلوم وأنت فروديلا كذا ما لا أكاد يصير تدخل حق طريقه الله جل شأنه إذا ما قال جواب ذلك بس الخلق بعد ما تدخل حق ما فالله تعالى يزور قضية كاستحق بأداك الخمران وما صار وما كاي أو يعني وطالع تجربة استغفار وتنزل وكي بالتوبة وباس استغفار كي ما هو بقبل كل جناح أو تجربة استغفار بيدينا يا الله ما معك يا الله ما معك أو دي ما معك الفاظ السبع جاړي هم راته سترګو له موږ کې وبره او دا ضروري خبره چې کله انسان ته درد د زړه درد دی نو بیا هغه چې کوم سترګو ته کېږي نه بیا هغه جلا راځي چې څنګه ورته شي او په باندې ستومانه نو دې باندې د زړه جاړي والله په قراوي چې ماته د زړه جاړي هم یا الله چې سړي جرات او چې بعض وخت کې سړي زړه سخت شي الله جل شانه پیغمبر سبا چې تاسو په تبارک جواب درته ځان د جلا هونې کا چې دا تعالی جریدون کو خلق لكم اجر او ثواب او رحمت په نازلې هغه په نقل او تعارف کې باندې هم نازل الله تبارک الله تعالی جاءهم قد يشكر له باندې استغفار او توکل خدا فاخري شپې راځي په دې کې هو ساعدكم من النار ما اخذوني اذا رمضان المبارك ده مش ولا سو تدريب يسوي تكسير ربنا الى اسراز الرحمه جو مغفرت او دریم عتق من النار د اور مخلاصي ده علماء کرام دا زموږ د خلکو فوجل تفسیر دا ربنا نسرتي دا نیکان او پاکان خلکو لپاره رحمت دي چې څنګه به شروع شي په باندې باندې الله رحمتونه نور او شنو شنو راوړي دي شروع شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام څومره لوی شخصیت هغه په دعا وکړه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان یا الله موږ چې کومه باندې ورسای چته په ورسای موږ برکت ورچې په شعبان کې په شوکت په میاشت او په رجب په میاشت وبلغنا رمضان او یا الله موږ رمضان ته ورسای چې د رمضان د برکات موږ ته حاصل شي واکید د رمضان مبارک برکات دومره زیات دي چې جبرئیل اسلام په منبر باندې نبی کریم علیه السلام خېږي او اتباع برباد شي هغه کس چې د رمضان مبارک میاشت ته راځي د ځان سره په تعالی باندې لکه دې کې خدای الله تعالی رحمتونه داسې مستقل راوړيږي چې دې څه پاتې کېږي نه لکه زموږ برابر دی باندې د وسایل په اړه نه څه پوښتنه پاتې شي دا کس د الله تعالی له طرف نه انتهایی د رحمت او د کرم بارش دی او کیسه
پر ډېر بدقسمتي چې دې د رحمتونو به هم